د شیخ صاحب یو خبره فرمایلې ده او په هغې باندې سخت اختلاف شروع دی. ساقي جان یو کس دی چې په سعودي عرب کې اوسیږي، هغه د شیخ صاحب سره په دې خبرو کې اختلاف کړی دی. نو په هغه باندې اوس د کفر فتوی او څوک وایي مخ به دې بدل شي او څوک وایي خوله به دې کږه شي. دا یاد وساتئ، د عالم سره د دنیوي په مسایلو کې که څوک اختلاف ساتي یا په سیاست کې، نو دا څه ګناه نه ده او نه په دې باندې څوک کافر کېږي او نه د چا خوله کږېږي. که چېرې دغسې شي، مفتي مجتبی عامر ډېر ښه عالم دی او د هغه په باره کې چې خلکو پراپیګنډه جوړه کړې وه چې هله حکومت نه د شیشو مطالبه کړې ده، نو چې په هغې باندې د هغې ډلې ګستاخي کوله، نه یو قسم نه د خوله کېدو نه کافر کېدو. دغسې مولانا طارق جمیل صاحب دا هم چې کله د پی ټي آی تصدیق وکړه، نو په هغه ټایم کې په ده باندې هم فتوی ولګېدې، نه د چا خوله کېده او نه څوک کافر کېدو. دغسې شیخ امین صاحب چې اهل حدیث لوی عالم دی، د هغه په باره کې که ته ګستاخي کې ته نه کافر کېږي او نه دې خوله کېږي. همدغه رنګې مولانا خانزیب صاحب چې هغه وفرمایل، الله دې وبخي، چې وی فرمایل چې کم امام د امن خبره نه کړي په ده پسې مونځ نه کېږي، نو دې خلکو ورپسې کفر فتوی شروع کړي. چېرته چا ونه ویل چې دا خوله به دې کږه شي یا به کافر شي. همدغه رنګې مفتي منیر شاکر صاحب د ده په باره کې هم خلکو فتوی ورکولې، هېڅ چا دا نه ویل چې هلکه خوله به دې کږه شي یا به کافر شي. دا یاد وساتئ، دغسې ډاکټر ذاکر نایک په باره کې خو دومره پورې خلک وایي چې د بیان اورېدل حرام دي، حالانکې هغه معمولي سړی نه دی، لیکن د چا خوله کږېږي نه، خو چې څوک د دا چا د ډلې مخالفت وکړي بس د هغه به خوله کږه شي. والله چې سوچه دروغ دي. اختلاف ساتل جایز دي، لکه مسلم شریف کې صحیح روایت دی، وی نبی علیہ السلام چې کله مدینه مبارکې ته راغی، صحابه لګیا وو د کجورو هغه بور راخیستو او په نورو کجورو کې به اچو. نبی علیہ السلام ورته وفرمیل دا څه کوئ؟ د الله پیغمبره دا خو موږ دې دپاره کوو چې دا د نر مادې نه دا بور راوالو په دې ماده کې کیدو په دې کجوري کې، نو دا بیا کجورو ډېرې ښې کوي. نو نبي علیه الصلاة وسلام ورته وفرمیل داسې مه کوئ. نو څه موده بعد چې کجورې وشوې، نو هغه ډېرې لږې وې. نو صحابه ورځو په د الله پیغمبره تاسو داسې فرمایلي وو. نبي علیه الصلاة وسلام ورته وفرمیل دنیا په کارونو کې خپل هغه کوئ، تاسو ما هغې باندې ښه پوهېږئ. نو ګوره دا یاد وساتئ، د یو کس به د یو عالم سره د دنیا په معاملاتو کې، د دنیا په سیاست کې به اختلاف کوي، نو په دې نه څوک کافر کېږي نه یې خوله کږېږي. خدای ته وګورئ، دا فتوی مه لګوئ د دې کفر په خلکو باندې.